الرحمن الرحیم د موټیویشنل ویډیوز چې زه اکثر لا ستاسو په خدمت کې پیش کوم په دې کې اکثر لا زمونږ بعض سټوډنټس ته الحمدلله په هغې باندې ډېره انرژي میلاویږي او هغوی ما ته په کمنټس کې یا په واتساپ باندې اکثر لا پرسنلی ما ته بیا د هغې په باره کې ویم چې سر دې باندې ویډیو که دې باندې ویډیو که بیګا چې ما کومه ویډیو کړې وه په هغې باندې ما ته زما یو شاګرد د استقامت او د ضد په باره کې یو خبره وکړه چې سر استقامت او ضد څه ته وایي په دې باندې ځان پوه کړئ چې استقامت چې کوم دی هغه په خپلو خپو باندې په کلکه باندې ودرېدل اپنے مقام پر پورا مکمل کڑا ہونا اور اس سے ہلنا جلنا نہیں دا د دې معنی ده ضد د دې الټ دی ضد د دې الټه دی یعنی مخالف چلنا دا د دې الټه دی اوس چې موږ خپل زندګۍ ته وګورو نو په خپل زندګۍ کې چې موږ نظر واچو نو موږ ضد ډیر کو او که موږ استقامت ډیر استعمالو دا یاد ساتئ جی چې کلم استقامت تاسو اختیار کړئ الله پاک په تاسو له کامیابي درکوي په کوم سیس کې چې استقامت تاسو راغی انشاءالله الله په تاسو له کامیابی درکوي دا ضد چې کوم دی دا د دې الټ دی دا د دې مخالف دی او دا اکثر له په منفي رویو کې مونږ ته ښکاري که دا ضد تاسو مثبت رویو ته راوستلو نو دا هم ستاسو دپاره ډېر ښه کیدیم شي او دا تاسو ډېر ښه استعمالولی شي اوس په ستاسو ذهن کې دا سوال راځي چې ضد مونږه په داسې مثبت پهلو باندې یا په مثبت انداز باندې څنګه استعمالولی شو هغه داسې استعمالولی شو ضد د خپل ځان سره په دې باندې کول چې زه نه به نن نه پس دروغ نه وایم ضد د دې خبرې سره کول چې دا پلانکې زما ملګري مونځ کوي 15 وخته مونځ کوي زه به هم د ده په شان باندې مونځ کوم ضد دا دی چې زه به نن نه پس سګرټ نه څکم ضد دا دی چې نن نه پس به زه کنځلې نه کوم ضد دا دی چې نن نه پس به زه حسد نه کوم بغض به نه ساتم کینه به نه ساتم کله چې د دې خبرو سره ستاسو په خپل نفس کې د خپل ځان سره دا جهاد شروع شو او کله دا ستاسو دا جنگ شروع شولو په دې کې که تاسو په استقامت باندې انشاءالله جیت او وینر پوزیشن بس تاسو وي کلم چې ډاکټر کم کس ته سګرټ یادی چې دا سګرټ پرېږده نو هغه ته وایي دا ګریجولي پرېږده لکه مطلب چې هغه لس سګرټ د ورځې څکي ورته وایي 9 کا بیا ورته وایي 8 کا بیا ورته وایي 2 کا داسې ګریجولي راځي چې اخر کې یو ته راشي ورته وایي په دې یو څه کوې نو میز کا که چېرې دا کس په دې باندې په استقامت باندې ودرېږي نو دی دا نشې نه پې خلاص شي دا هغه ضد دی چې په مثبت انداز باندې استعمال شو او که کله هغه استقامت په هغې اختیار نه کړي او هغه ضد په منفي رویه کې استعمال کړي چېرې دا پلانکې 11 سګرټ څکي زه به 12 کم ځان له خپله کار وګوري هم د کینسر سره مخامخ شي هم د نورو مسلو او د پرابلم سره مخامخ شي هم فاینانشلی پې خرابېږي او هم پې فزیکلی خرابېږي د دې سره سره د هغه منټلی مینټیننس چې کوم دی هغه هم ورځ ورځه خرابېږي نو دا ټولې خبرې هم دقه شان دي چې دا په یو پایپ لاین کې راوستل دي او په مثبت انداز کې هغه پیش کول دي او مخکې هغه بوتلل دي نو مونږ له پکار دي چې استقامت سره ودرېږو په کومه خبره هم چې په صحیح خبره باندې په حق خبره باندې یو دویم چې کم کار مونږ کوو په هغه کار باندې استقامت سره تګ استقامت سره تګ څه شی دی استقامت سره تګ دقه دی چې تاسو کم کار شروع کړئ چې هغې باندې بیا تاسو همغه شان پوره هغه سر ته ورسوئ کله نا کله داسې کېږي بعضې ویډیوز به تاسو کتلی وي یو کسي هغه په غار کې هیرې ګوري او هغه استقامت سره روان وي خو چې کم وخت کې کم ځای کې هیرې وي هغه هیریو ته چې کله هغه ورنږدې شي دقه ځای کې هغه همت وبیلي په هغه استقامت باندې پوره نه شي او دقه ځای نه واپسي اختیار کړي بلکې سور شي هغه ځای کې 2 ورځې کار په استقامت باندې وکړي هیرې هغه ته میلو شي هغه پکې میاشت کار کړي وي یا ته نه میلو شوي د پکې 2 ورځې کار په استقامت باندې وکړي دته صرف او صرف د 2 ورځو هغه تکلیف وي هغه 2 ورځو تکلیف برداشت نه کړي په دقې وجه باندې هغه ته کامیابي میلیونی شي نو په خپل کار باندې په خپل مقصد باندې په هغې باندې دا نگاه وساتئ چې دا کار به مونږ انشاءالله د استقامت سره مخکې سر ته رسو خوشحاله او بریالي اوسئ د لوی الله په امان